د ربیع الاول میاشت ده. الله رب العزت په دې میاشت کې د ټولې دنیا دپاره د هدایت ذریعه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته رالیږلی دی. د نبی علیه الصلاة والسلام دپاره الله رب العزت د ربیع الاول د میاشتې انتخاب وکړو. ربیع الاول عربیان د سپرلي میاشت ته وایي. د سپرلي میاشت انتخاب ولې وشو؟ د دې دپاره وشو چې څنګه سپرلی د انسانانو په زندګۍ کې باغ او بهار راولي، د انسانانو په زندګۍ کې ښکلا او خوشحالي راولي. د سپرلي په موسم کې ګلونه خاندي او د اوبو عزتمندو آبشارونه مزه کوي. د انسان چکر ته زړه کیږي، شنه شنه بوټي را اوټو کیږي، د انسان سترګې په هغې خوشحالي شي، د انسان زړه په هغې خوشحاله شي. نه یخني وي نه ګرمي، یو ښایسته موسم دی، هر سړی ورته خوشحالیږي. هغه زاړه ګلونه، هغه مړاوي شوي ګلونه په دې کې تر و تازه شي. هغه بوټي عزتمندو چې زاړه زاړه بوټي وي او خلک یې د کټ کولو کوشش کوي، د هغې نه وړې وړې شاخونه او وړې وړې څانګې راوځي، په هغې باندې بهار راشي. یو ښکلی موسم وي، د هغې سره عزتمندو آب و هوا معطره شي، آب و هوا هم ښایسته شي، خوندوره شي. نو څنګه چې د دنیا دا د بهار موسم په زندګۍ کې ښکلا راولي، دقه شان دا پیغمبر الله دغه وخت دغه زمانه کې راوستو چې د دې سره به د انسانانو په زندګۍ کې او په تیارو کې رڼاګانې راځي. یو د انسان ظاهر دی، نو هغه ظاهري څیزونو سره خوشحالیږي. د انسان دا ظاهري سترګې، دا ظاهري پوزه، انسان ظاهري دماغ، دا ظاهري کانی پینو خوراک سکا ګلونو سره خوشحالیږي. یو د انسان روح دی، یو د انسان عقیده ده، یو د انسان دننه دماغ کې نظریات او خبرې دي. نو دې کې کله ناکله د انسان ظاهري په ټپ باندې شي، پوزې کار نه کوي، غوږ کار نه کوي، سترګې کار نه کوي، نو د دنیا د خوږو سړو دته ډېر پته نه لګېږي. دقه شان کله د انسان د زړه نه او عزتمندو د دماغو نه لوند کوڼ شي. لهم قلوب لا یفقهون بها. د بعضو سترګې زړونه یي خو څه سوچ سمج پکې نه یي چې زه الله څه دپاره پیدا کړم، زه به چېرته ځم، هلته به څه په کار راځي، دا ما چې کوم ټایم تیر کو دا صحیح تیر شو که صحیح تیر نه شو، مخکې حساب شته که نشته، هغه حساب کې به پته لګي په کوم شی په کار راځي، او مخکې امتحان شته که نشته دی. نو دا یو بېل سوچ فکر دی، دا هر چا سره نشته. الله قرآن کې ګیله کوي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. زما بعض بندگانان دي هغه د دنیا په ظاهر بالکل علم لري، ډیر اعلی اعلی د نور نه هغوی فایدې زده کړلې، بجلي جوړه کړله، که بجلي ورته ګرانه شوله وروره د شیشو نه بجلي جوړه کړله، او اوس مخکې را روان دي. بار ملک ته به خطونه نشو لیږل، خطونه به یې لیږل، هغې نه مخکې اډوانس لاړ، په موبایلونو باندې ورته خلک ښکاري، دومره اډوانس لاړ مخکې ورسېدل، په کمپیوټر باندې لیکل کوي، خبرې کوي، نظامونه چلی، دکانونه چلی، او یو لوی سیسټم دی. په دې ټولو څیزونو زما بندګان پوهیږي، او دا څیزونه وله پیدا کړي ما دي، خو د دوی د خوشحالۍ دپاره، خو دې خلکو زما د خوشحالۍ دپاره د آخرت نه چې کوم دی ځان غافله کړی دی، دا دومره نه پوهیږي. لکه سوچ وکړه یو پلار دی، هغه 10 بچي دي، هغه دې بچو سره د کمې ورځې دپاره خواري کوي، وایي سبا به زه بوډا یم، سبا کیدی شي زه بېوسه شمه، زما دا یو بچی به مې لاس نیولی، دا بل بچی به دوکان کوي، کور ته به خوراک راوړي، دا بل بچی به مې اسپتال ته بوځي، دا ټول زما بچي به زما ملاتړ جوړیږي، یو د دې دپاره لګي. او چې کله بچي ته اخر پلار ته پته ولګېږي چې اخري عمر یې ده او 10 واړه بچي په خپلو لار باندې روان شي، په دې وخت کې عزتمندو د دې پلار څه حالي، هغه پلار میډیا ته مخامخ کینی، خپل بچو نه پرتوګ وباسي، د خپل بچو عزت په بازار کې نیلام کی، وایي زما بچي بېغیرته بچي دي، زما بچي زما د مال نه نااهله بچي دي، ما کړي دي، او زما په شان بچي دي الله چالم نه ورکوي، او کاش چې ما ته پته وی نو ما به دا بچي د سره راوړی نه وی. داسې کوي که نه کوي؟ خپل بچي وشرموي خلکو ته، وایي ځکه زما بچي به ما په کار رانل، او الانکه دا بچی د پیدا کړی نه دی، دا خو الله پیدا کړی دی. دی بچی له دا ظاهرا رزق نه ورکوي، الله یې وله ورکوي، خو بیا هم د ده ګیله کېږي، وایي زما بچی دی، بیا هم ګیله کېږي
نو سوچ کوا هغه رب کریم، هغه رب مهربان، هغه رب خالق چې هغه دا ټول پیدا کړي دي او هغه په ټولو خرچه کړې ده. په دې پلار هم هغه خرچه کړې ده، په دې زوی هم هغه خرچه کړې ده او د دنیا زندگی کې ول فری هند ورکړی دی. تر دې پورې که یو انسان الله سره کفر کوي الله یې نه منې کوي. دومره فری هند، دومره ازادي، که یو انسان الله سره کفر کوي الله یې په زور نه منې کوي. وایي چې څه دې خوښه یې هغه کوه، خو ګیله خو کېږي که نه عزتمندو. یو بچي له ته فری هینډ ورکه نو دا خو داسې نشي کولی که سبا پلار ته کنځلې شروع کړي. که هغه وایي پلاره تا ما ته ویلي چې څه دې خوښه یې هغه کوه، او وایي ښه بچیه ته دې ته فارغ شوې چې اوس ما ته کنځلې کې، ته دې ته فارغ شوې زما په سپینه ږیره باندې د خلکو مخکې ما بېعزته کې. د دې مطلب خدا نه و بچیا، دا خو زما لاړو، دا خو زما مینه وه، دا خو زما نیازبینتوب و چې تا سره مې کوو. په کار دا دی چې تا ماله د دې نه 100 درجې زیات ښه مقام را کړی وی. نو الله انسان له ازادي ورکړې ده. نو دا انسان کله نه کله وایي الله هم نه منم، رسولان نه منم، کتابونه نه منم، هغه الله چې سره لیږلي، قیامت نه منم، قبر نه منم، عذاب نه منم، مونځ نشته، فلانې نشته. نو د الله به څومره ګیله کېږي عزتمندو چې د یو پلار ستا حقیقي پیدایش ذریعه نه ده بیا یې هم ګیله کېږي. نو سوچ کوه چې یو ذات ستا د حقیقت مالک دی، په رسمیاتو ستا مالک دی او عزتمندو د هغه نه بغیر ته ستا یو سام نشته. نو هغه الله به څومره ګیله کوي. دې وجې نه الله قرآن کې وایي وما الله بغافل عما یعملون عما تعملون عما یکسبون. وایي دا کوم کسان چې دا کوم کارونه کوي وایي د دوی ذهن کې دی چې بس الله ته پته نشته دی. ای زما بنده ته چې دومره ما جوړ کړې تا له مې دومره چالاکي در کړې ده، نو سوچ کوه چې دې ټولې دنیا له ما دومره چالاکي ورکړې ده، دومره سترګې مې ورکړې دي، دومره علم مې ورکړی دی، نو ما سره به په خپله باندې څومره زیات علمي. يعلم مثاقيل الجبال ومكائيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار يعلم ما في قعر يعلم الجبال وما في قعره ويعلم الأبحار وما في وعره. الله رب العزت وی زخو ما ته خو د دې ټولې دنیا د دې غرونو وزن معلوم دی، ما ته خو چې کوم دی د دې دنیا کې څومره قطرې اوبه راکوزې شوي ما ته د دې هم پته ده، ما ته دومره هم پته ده ته د یو بوټي پاڼې نشې شمارلی، ما ته پته ده چې د دې څومره پاڼې ضایع شوي دي، کوم کال یې څومره پاڼې کړي. دا یو نه د ټولې دنیا چې څومره دغه دي اشجار دي او ونې دي د دې ټولو پاڼې ما ته معلومې دي. د سمندر یو قطره ما ته معلومه ده. په سمندر کې ته غوپې لګې لاندې ما ته مخکې نه پته ده چې په سمندر کې لاندې څه پراته دي او په دې غرونو کې څومره وزن پراته دي. دا ټول هر څه ما ته پته دي. ويعلم ما أظلم عليه الليل ويعلم ما أشرق عليه النهار. اے زما بندا دا څومره ځایونو باندې چې شپه راځي او دا څومره ځایونو باندې چې شپه راځي او تیاره راځي تا ته پته نشته چې کوم ځای کې راځي او کوم ځای کې نه راځي. کم څیز باندې چې سوری او تیاره راځي هغه ټول شیونه ما ته معلوم دي. کم شیونو باندې چې نور او رڼا راځي هغه ټول څیزونه ما ته معلوم دي. نو د دې وجې نه عزتمندو الله رب العزت موږ او تاسو له یو زندگی را کړې ده او خپل حبیب پیغمبر را کړی دی او الله طریقه څنګه اسانه کړې ده. الله موږ او تاسو له زموږ او تاسو کې درمیان کې یو انسان خو د ټولو نه معتبر انسان، د ټولو نه اعلی انسان، د ټولو نه اکرم انسان، د ټولو نه احسن احسان، د ټولو نه انور انسان، د ټولو نه اعلی انسان، د ټولو نه باکردار انسان، د ټولو صفاتو حامل انسانی زمون او ستاسو د پاره مقتدا او نمونه وګرځولا. حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچه خوبا همدارن تو تنها داری. وی ټولو پیغمبرانو کې چې څومره صفتونه الله پیدا کړي دي هغه یو پیغمبر نه هغه صفت راغستی دی او هغه تنها په محمد رسول الله کې الله رب العزت لګولی دی. نو عزتمندو الله رب العزت دې طریقې سره یو عجیبه د نکتې خبره درته کوم. دا چې راتلم په لاره باندې زما ذهن کې راله د دنیا یو قانون دی کوم څیز سره چې انسان مینه کوي دا شی انسان په بل چا باندې نه پیرزو کېږي. داسې ده که نه؟ کله نه کله په زوی هم نه پیرزو کېږي. یو ګړی دی هغسې د زوی دی دا ما لکه په ارام کښېنه ما سره هم خوند کوي نه ورکوي سړی زوی هم نه ورکوي. یو څیز دی ځان دپاره خوښي
نو دا د انسان عجیبه آئے په مینه کې څوک شریکوال نه برداشت کوي ایک سے جب دو ہوئے پھر حسن یکتائی نہیں اس لیے تصویر جانا میں نے کھچوائی نہیں چانا چاہتا پوسو کوئی دا جانان تصویر والی نه جوړه او وی د یو نه چې خبره دوو ته شي وی بیا د مینې محبت خبره ختمه شي بس ما یو جانان دی بل جانان ته مې حاجت نشته په جانان کې په مینه کې محبت کې څوک ځان سره شریکوال نه برداشت کوي چې ستا ښایسته زوی دی بس زما دی ښایسته زوی دی بل چا دی دی زما ښایسته بنګله ده نو بل سړی چې هغه شان جوړه کړي سړی رامړاوی شي دته دې خیال دی بل ډیزاین یې خو نو راځو زمونږ پسې راتلو ګوره د انسان داسې خوښي او دا مینه کې صداقتي دا مینه کې صداقتي انسان وایي چې دې سي سره زه پوره مینه وکړم 100% چې دا کس زه په مینه موړ کړمه زما بچی چې دا بالکل چاته حاجت ونه لري تاسو ګوره ستا بچی کله ناکله تا ته وایي فلاني ما سره ډېر ښه وکړو تا ته څه حاجت و چې تا غله ورتلی حالانکې ښې سره کړي ستا څه ضرورت و چې دلته ورتلی یعنې څه مطلب دا مینه ده بچیه ما نه هر څه غواړه بالکل چاته مه ګوره مینه کې دا وي بل چاته نظر مه کوه بل چاته ګوره مه صرف زما شه صرف بستا شمه زه به ستا هر څه تا باندې پناه کړم ته بل چاته مه ګوره او کله چې ستا محبوب بل چاته وګوري انسان خفه کېږي سوچ کوئ عزتمندو تا مینه کړې ده خپل محبوب دې په چا نه پیرزو کېږي صحیح شو بل چا مینه کړې ده بل یې په چا نه پیرزو کېږي نو د الله هم حق شته که نه الله رب العزت په دې دنیا کې محمد رسول الله سره مینه کړې ده خو الله رب العزت دومره رحیم او کریم ذات دی وایي قمقله ته نه پوهېږي ما چې چا سره مینه کړې ده داسې په دنیا کې څوک شته نه دی خو زه الله یم ته بندې زه دا خپل محبوب مې تاسو ټول امتیانو سره شیر کړو نبی ایسا وایي ته پیغمبر تابعداري کوه ستا شو تی کوه ستا شو تی کوه ستا شو مولای کوي هغه شو یو امي سړی دی یو ړوند دی عزتمندو هغه نبي اسلام سره مینه کوي الله یې نه منې کوي ولې الله دی او الله ته پته ده دا د مینې لایق او ور دی نو خلک خپل محبوب د خلکو نه پټوي الله رب العزت خپل محبوب د ټولې دنیا دپاره عام کړی دی ګینې الله رب العزت نبي علیه السلام سره څومره مینه کړې ده ډېر اولیاء تیر شوي دي ډېر پیغمبران تیر شوي دي ډېر ښه خلک اوس هم موجود دي دا بېشکه شوبې خبره ده سوچ کوئ عزتمندو خو الله رب العزت خپل ځان چاته هم نه دی ښودلی سیوا د محمد رسول الله نه چې دا به په الله څومره ګران و د الله بندګان دي آدم علیه السلام د ټولو پلار دی الله ورته ځان نه دی ښودلی خبرې ورسره کړي وإذ قال آدم انبئهم باسمائهم او انت وزوجك الجنه جنت یې ورکړی دی هر څه یې کړي ځان یې ورته نه دی ښودلی موسی علیه السلام سوال وکړ یو ځل الله سره خبرې وکړلې وکلم الله موسی تکلیما الله کلام وکړو موسی علیه السلام سره موسی علیه السلام ډېر خوشحاله شو چې د الله خبرې دومره خوږې دي نو د الله دیدار به څومره خوږي الله ته گزارش وکړو رب ارینی یا الله زه یو گزارش لرم که خفه کېږې نه زه وایه نو خواهش وکړه وایي ربه زه تا کتل غواړم لن ترانی لن عربۍ کې راځي هرگز بالکل نشي کتی بالکل د دې مطلب دا نو چې الله هغه سره مینه وه مطلب دا ممکنه نه دي برداشت به نه کړی شي برداشت به نه کړی شي یا ما صرف اور صرف په دنیا کې محمد رسول الله ته ځان ښودلی دی نورو ټولو خلکو سره دا ایوارډ نشته دا ایوارډ که زه ورکوم په آخرت کې به ورکومه هغه هم چیدا خلکو ته منتخب خلکو ته خاص خلکو ته دا ایوارډ که په دنیا کې چاته رسېدلی هغه صرف محمد رسول الله دی یو لږ 40 زره منتخب انسانان په دنیا کې تیر شوي دي الله سره خبرې کړي دي د هر پیغمبر معجزات چې تو ګورې تا ته به معلومه شي چې په الله باندې دا پیغمبران څومره ګران خو دیدار یې ورته نه دی کړی کولی شو الله نو الله من او تاسو ته ښیي چې ستاسو دې پیغمبر ته مې ځان ښودلی دی نو ځان پوی کوي که نه ګوره ستاسو د ټولو بچي شته خو وزیر اعظم د چا زوی سره مینه وکړي زما زوی وایي ځان سره کېنولی و کېدای شي د بل سره مینه کوي د ده بچي سره مینه کوي خو ځان سره کېنولی نه وي میلاو شوی سره نه نو خلک وایي چې هر څه ستا زوی سره میلاو شوی نه دی تصویر یې ورسره نشته ملاقات یې ورسره نشته ګوره دا
ساده ساده مثالونه دي او الله رب العزت بیا داسې هم کولی شو لکه موسی علیه السلام ته به یو ځای کې یو جلک وښودلو څه وښودو یو جلک یو نور یو رڼا وی موسی علیه السلام چې موسی علیه السلام زړه کې یو قسم له راغلي چې الله ماته ولې ځان نه ښیي یا زه ولې نشم زه هم د الله یو جلیل القدر پیغمبر یم ولې نشم برداشت کولی نو الله باندې محبوب هغه مو ځکه هغه ډېرې سختې تېرې کړي دي او هغه خپل کلی پرې غوستی دی ګودرې پرې غوستی دی یاران دوستان ترې پاتې شوي دي او دغه رنګ عزتمندو یو سخته زندګي تېره کړې ده د فرعون غوندې سخت سړي سره مشکلات راغلي دي سمندر کې غریب چې کم دی د خپل کلي نه اوستلی شوی دی نو الله ورته یو جلک وښودلو نو خر موسی راکعا موسی علیه السلام چې ولیدلو په ځمکه باندې بېهوشه راپرېوتو هغه یو ننداره هغه یو جلک هم برداشت نه کړی شو نو سوچ کوئ عزتمندو الله رب العزت بیا زمونږ او ستاسو پیغمبر ته داسې ونه کړه چې دنیا کې یو جلک ورته وښودلو الله رب العزت ورله دومره ایوارډ ورکو ویلې زما بنده اگر چې دنیا کې نبي علیه السلام ته زیارت شوی وی هم ډېره لویه خبره وه خو الله رب العزت اسمانونو ته وغوښتلو د اسمانونو نه بحث یې وغوښتلو د معراج سفر وشو بیا ټول پیغمبران را جمع شو بیا هغه پیغمبرانو ته مونځ وشو بیا الله جنت وښودلو بیا الله دوزخ وښودلو نو دومره لانګ سفر دومره غټ سفر دومره معجزات ښودل او دومره چې کوم دی آیات ښودل دومره عجیبه سفر ورکول دا بیا ډېره ناشنا خبره ده دا ناشنا څیزونه ورته الله ولې ښودل چې د ټولو سره عادت شي کله چې انسان سخت نه سخت ځایونه وګوري بیا په ورو ورو چې کوم دی هغه یو شي سره عادت کېږي بیا په دلته چې کوم دی په دنیا کې چونکې الله لیدل ناممکنه دي دا دنیا لوښې برداشت کولی نه شي بعضې صحیح که نه هغه چې یو څیز کیا چې هغه ویلې کېږي ختمیږي نو به د دې وجې نه دا لوښی د دنیا دا خیرن لوښی دی کمزوری لوښی دی عارضي لوښی دی دې کې د الله ذات دې طریقې سره نشي سماویدی چې یو انسان یې وګوري یا دا لایق نه دی د الله دی نو د دې وجې نه عزتمندو اسمانونو نه برې وغوښتلو بیا هلته الله رب العزت ته تپوس کوي د نبي اسلام عاجزي وګورئ التحیات لله والصلوات والطیبات وایي څه دې راوړي بنده وایي یا الله زه به څه راوړم زما د خولې زما قولي خبرې زما بدني خبرې زما ټول چې څومره عبادتونه دي دا صرف اور صرف ستا دپاره دي ما چې دنیا کې کوم هم څه ښه کار کړی دی مخ مې د کعبې شریف په لوري مخ مې تا طرف ته و یا الله صرف اور صرف مې ستا دپاره کړی دی داسې کس دنیا کې نشته چې ټول کارونه یې صرف اور صرف د الله دپاره کړي دی کې بیا ځان له تفصیل دی څومره ټول کارونه نبي علیه السلام ته خپل نوسی ښودل شوی دی شهید ښودل شوی دی وایي دا به په سرو وینو کې لتړ پتړ کېږي دا به خلک چې کوم دی وژني نبي علیه السلام ویل یا الله د چا دپاره زما دپاره الله ته یې داسې نه دي ویلي زما نوسی بچ کا یا الله خیر دی دا خو زما نوسی دی وای خیر څنګه چل دی لکه نو شوی دا وګوره دا بریلیان چې دي ظالمان په دې دغه کې خیراتونه کوي یا تاسو شیګانې په دې محرم کې راوړئ او یا په دې دغه کې ربیع الاول میاشت کې دا خیراتونه کوئ هسې تېره جمعه یو ګیلاس هم نه او دې جمعو 3 ګیلاسه دي دا د نبي اسلام نوم دومره ښکلی دی ګوره پیغمبر ذکر شروع شو بس وروره الواګانې او څیزونه را روان شو دا افغاني به هره جمعه راوړو تېره جمعه دا غریب نه و بس چا شربت هم نه و راوړی بس دا اوس بیا را پیدا شو نو ما د افغانانو بیان کړی صفت مې کړی ته صفت کې نو صحیح ده نو بس صفت بې اختیاره د زړي د خولې نه وځي بهرحال عزتمندو نبي علیه الصلاة والسلام د دیدار دپاره الله څومره انتظامات وکړو یو سړی څوک راغواړي انتظامات کوي نو عزتمندو آسمانونو کې دلته په لاره کې عجیبه عجیبه ځایونه دي داسې ځای شته چې هلته انسان اور اخلي هغه انسان وتی نه شي هلته که ته ځې نو هلته نه ته اور اخلي الله هلته نه ویستی دی د آسمانونو نظام دا د ستورو نظام دا هواګانو نظام دا د خلا نظام دا د ملا نظام او عزتمندو دومره لوی اسمانونه بیا دروازې به څنګه جوړې شوي بیا د چا په لاس بیا براق راوړلی شوی دی بیا په هغې باندې کېناستلی دی بیا په هغې باندې براق د برق نه دی د بجلۍ په رفتار باندې دا تلی دی دا تاسو ته نه کېږي تاسو په دې څیزونو نه پوهېږئ زه یو ځل تللی وم دغه ته دوبۍ ته نو هلته د جهاز د انجن نه چې کوم دی هغوی یو دغه جوړ کړی پروګرام جوړ کړی ګرځي را ګرځي تاویږي را تاویږي او لاندې بره به تلو
او بلا مبالغه د دې ځینواله تر د قاسم علي خان جومات پورې ورته لین وړړو ښځو او نر فلانې ډینګرې نو زه تللی وم مونږ خو یریږو مولیان خو داسې د ښځو په شاني ما ته هغه دغه انجینر صاحب وایي کښېنه پکې ما ورته یار خو دې کې یریږم او زه به په دې څوک یم ښځې دي او فلانې دي ما ته وایي نو دومره دوبۍ ته راغلی او دې سیز کې هم کښېننې نو چا ته به څه وې وایي زه د سره شاته کښېنم یریږم نو مخې ته یې کښېنولم هغې خپل بیا لباس یو هغه څیز راواچو یو منټ صرف یو منټ په یو منټ کې 100 کیلومیټر هغه لاره او واپس تلو راتلو دا زری نه دي دا زری به په دې مخ کې داسې ننوځي سړي ته پته ولګي بس په یو منټ کې به وځي او په یو منټ کې راوځي خو چې پکې لاړې بیا به دې بیا زړه کېږي بیا زړه کېږي داسې ناشنا یو عجیبه شان سفري ما سوچ کو چې نبي علیه السلام دومره اسمانونو ته تللی دی د دې نه زیات رفتار سره تللی نو الله به دله څومره سیکیورټي ورکړي څومره ګارډ به ورکړي څومره سپیشل انداز کې ورکړي بیا الله رب العزت د شپې دننه بوتلې د شپې دننه واپس راوستی دی دومره لږ وخت کې دومره غټ سفر به په کوم انداز باندې کړی تر اوسه پورې داسې څیز په دنیا کې نه دی ایجاد شوی دومره تیز رفتار نو بهرحال عزتمندو دې پروټوکول ته انسان ګوري دې ایوارډ ته انسان ګوري بیا انسان ته پته لګېږي چې زما پیغمبر واقعي محبوب العالمین دی زمونږ پیغمبر داسې عجیبه کس دی الله اکبر چې لا دنیا ته لکه ظاهرا راغلی یم نو د سره خلکو مینه کړې ده ته چې لا پیدا شوی نه څوک به څوک چې څوک دی څوک دی چمبۍ ده پونګۍ ده شنډې دی بونډې دی لونډې څوک به دی څوک دی هېڅ پته نه لګي د چا هی زما پیغمبر عزتمندو دنیا ته لا جسمانا راغلی هم نه دی نبی علیه السلام وی بعثتو والآدم بین الماء والطین وی خبر شئ وی زما د نبوت فیصله الله هغه وخت کې کړې وه چې لا د آدم علیه السلام خمیر هم نو تیار شوی خټه غږېدله او زما فیصله شوې وه چې پلار یې بېشک دا دی خو پیل یې نوسي وپېژنئ پلار لا پیدا شوی هم نه دی او د نوسي تعارف کېږي ټولې دنیا کې آواز وشو چې دا وپېژنئ په عرش باندې د ده نوم ولیکلی شو آدم علیه السلام چې کله جنت ته لاړی پیلنی انسان دی پیله ځل جنت ته تللی دی هېڅوک جنت ته نه و خو د هغې نه مخکې په عرش باندې د محمد رسول الله نوم لیکلی شوی و داسې یو شان الله ورکړی دی نبي علیه السلام نو عزتمندو د دې وجې نه رحمان بابا هم د نبی علیه السلام صفت کوي وایي ته شاهای شکر لب گل رخسار سے مغبغب پا نادرو کی نادرا پا عجبو کی عجب گل رخساری شیرین زبانه خوږی خوږی خبرې دي د چینۍ د حلوا او د هر څه نه خوږی خوږی لګي ستا خبرې چې په غوږونو باندې لګي زړه سره باغ باغ کیږي چې دا زما د پیغمبر خبرې دي تاسو ګورئ زموږ څومره مخکې تېر شوی دی خو چې د حدیثو کتاب لوستلی کېږي انسان څومره خوشحاله شي یو امي سړی هغه خبرې کوي یو مولا خبرې کوي خو عزتمندو هغه گفتار کې بیل اثری وی تشاهای شکر لب گل رخسار سے مغبغب پا نادرو کی نادرا پا عجبو کی عجب مخ دی سپین تر سپین سبا دے زلف تور تر تور شب ابی حیات چی حیات بیامون ستا لشندو لا سبب وی دی اوبو کې چې خوند دی که نه وی دا تاول سکری دی ځکه دی اوبو کې دا یو مزیدار مټاس دی او خوند دی ابی حیات چی حیات بیامون ستا لشندو لا سبب یا د حوض کوثر اوبه دي نو دا چې ته کله اوس کې نو د هغې نه پس چې اوس کې د هغې نه پس به مرګ هم ختم شي د هغې نه پس به بوډاوالی ختم شي د هغې نه پس به عزتمندو بیماري ختمه شي د هغې نه پس به زوال ختم شي په انسان باندې چې کله د حوض کوثر اوبه اوس کې چې نبي علیه السلام اوس کلې دغه اوبو نه پس به یو انسان بیا نمري دغه یو اوبو نه پس به اسکلو نه پس به یو انسان بوډا کېږي نه دغې نه پس به ځواني نه ختمیږي دغې نه پس به بیا بیماري نه راځي او ټول عمر به انسان ژوندی ژوندی وي بیا وایي دا خبرې خو زما په ذهن کې نه راځي رحمان بابا وایي واوره واوره عشق څه اسې سبق نه دی چې حاصل شي له مکتب عشق څه اسې سبق نه دی چې حاصل شي له مکتب او مکتب حال د مذهب وای عشق بالا دی له مذهب دا د مینې او د محبت والا خلک په دې خبرو پوهېږي دا کتابي خبرې نه دي دا عزتمندو د عشق او د محبت خبرې دي بیا اخره کوي ستا د حسن په بیان کې نبی زه به ستا کم صفت بیانوم دا صفت دا صفت دا صفت اخره کې وایي که ډېر زیاتېږم نو بېادبي راته ښکاري ځکه د شونډې به یادې یو ځای به یادې بل ځای به یادې چېرته بېادبي د نه وشي نو وایي ستا د حسن په بیان کې رحمان ګونګ شو له ادب
بېادبي کېږي بس نورې خبرې نشم کولی خو ته اعلی او ته بالا یې داسې عزتمندو نبي علیه الصلاة والسلام ته بوس نبی اسلام یو صحابي دی یو ځل نبی علیه السلام صفت کوي وی واحسن منك لم تر قط عیني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء واحسن منك لم تر قط عين او انور شاه کشمیری سے ویل وی عینی نه دی عین واحسن منك لم تر قط عين وی اے زما محبوبا ستا نه زیات حسین چیرته په دنیا کې یو سترګې هم نه دی لیدلی په دنیا کې څومره ښایسته ښایسته خلک لیدلي خصوصا په دې وخت کې دور کې ځکه چې ورور آنلاین ټوله دنیا کتلی شي وی سترګو اوسه پورې ستا غوندې حسین انسان نه دی لیدلی واجمل منک لم تلد النساء دا چې تاسو په عربۍ پوهېدی د دې شعرونو کې کم خوند دی ستا نه زیات جمیل خوندور خوبصورت مزیدار چرته په دنیا کې یو ښځې نه دی زیږولی ډېرې ښځې وایي زما زوی د یوسف په شان دی زما زوی د فلانی په شان دی ننور په شان دی وی دا ته د نور نم ښایسته چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کے منہ پہ چائیں یا نبی کا چہرہ پاک ہے نور څومره ښایسته دی دا سپوږمۍ عزتمندو ټوله شپه ورسره څومره ښایسته شي بیا د څوارلسمې سپوږمۍ چې راوخېږي پخوا به په دې کې خلکو سفرونه کول داسې ښایسته ښکاري د آسمان لکه د ناوې په لمن باندې چې خلکو ستوري او یا ډایمنډ لګولي داسې ښایسته ښکاري د اسمانو سره ښایسته ښکاري د شپو سره ښایسته ښکاري خو شاعر تا ته وایي سوچ وکړه وایي که دې سپوږمۍ ته ور نږدې شوې نو دا شډله بډله ده په دې کې داغونه دي نو زما د پیغمبر د محبوب تشبیه دې سره مه ورکوه که دې ته نږدې شوې په مخ یې دانې دي او زما د محبوب په مخ باندې هېڅ قسمه داغ نشته نو عزتمندو داسې دی ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د نبی اسلام کډه ده نبی اسلام باندې به خولې راتلی ګرم مګ دی تاسو ته پته ده هلته ګرمي ډېره زیاته ده خولې به هر ټایم راتلی پکي نه او نور دا سهولیات نه نو نبی علیه السلام به کله ودو نو دې به داسې شیشه راواغسته د نبی علیه السلام د خولې به چې کوم دی په هغې کې ابوتل کې اچولې ابوتل کې به جمع کولې چې کله ځان سره جمع کړي یو ځل ویې لګول نبي اسلام ته تپوس کړي دا څه دي یا پرې راپاڅېدو وایي دا څه کې وی جی دا ستاسو خولې جمع کوم چې بیا پې بوی کړې د نبي علیه السلام د بدن چې کومه پسینه وه او کومې عزتمندو د ده بدن د خولې وې د عطرو نه یې زیاته خوشبو لرله ام سلمه وایي چې خلکو ته پته ولګېدله چې دې سره د نبي علیه صلات وسلام خوله ده وایي بیا به چې کله م کومه ناوې واده کېده نو ما نه به چې کوم دی عطر غوښته دغه عطر چې دا موږ له لږ راکه زموږ ناوې ودیږي داسې عطر موږ ته نه میلاویږي عربو به په عطرو ډېر فخر کو اوس هم هغوی ډېر ګران ګران عطر استعمالوي د ښځو هغه شوقیان دي د عطرو شوقیان دي د مونځ شوقیان دي ځکه نبي علیه السلام ویلې دا درې واړه څیزونه زما هم خوښ دي موږ شوقونه بدل کړئ عزتمندو چې شوق کې دویم واده وکړه درېیم واده وکړه چې ټینګېدی شي ورته عربو په شان زمونږ خلک نشي ټینګېدی یا ظلم کوي یا زیاتی کوي او دغه رنګ عزتمندو او یا ظلم پې کوي بیا ور طلاق هم نه ورکوي طلاق شده ښځې سره واده نه کوي عرب یې کوي دا ټول څیزونه هغوی دې کې نه نوجوان هلک به یې بوډۍ ښځې سره نکاح کوي بوډا سړی به یې ځوانې جینۍ سره نکاح کوي هغوی نورو ډېرو مقصدونو ته ګوري بهرحال عزتمندو بهترین عطر نو موږ او تاسو له الله رب العزت عزتمندو داسې پیغمبر را کړی دی خپل محبوب یې موږ او تاسو له راکړو خپل محبوب څوک چاله نه ورکړي نو دې طریقې سره عزتمندو دا د ربیع الاول میاشت ته مختلف ځایونو کې میلادونه کېږي که د میلاد دا مقصد چې د نبي علیه السلام سیرت بیان شي نو دا میلاد خو عین عبادت دی عزتمندو که د میلاد معنی ګډای او یا اسې وتل راوتلي یا ښځو او د سړو جم کډوي داسې څیزونه د نبي علیه السلام زندګۍ کې منع پرې راغلې ده تاسو مخلوط مجلسونه مه کوئ تاسو ګډاګانې مه کوئ او تاسو چې کوم دی فضول خرچي مه کوئ تاسو اسراف مه کوئ بیا به سیرت دی او که د سیرت بیاني نو چې د نبي تذکره پکې نه کېږي هغه به هم څه جومات چې د نبي تذکره پکې نه کېږي هغه به هم څه مجلس چې د نبي تذکره پکې نه کېږي عزتمندو هغه به هم څه دنیا وي د چا په زندګۍ کې چې د پیغمبر تذکرې نه وي د ده زندګي به هم څه زندګي وي دا هم د قیامت پر ورځ الله ته مخامخ کېږي الله به ما خپل محبوب تا سره شریک کړی ته دومره بې وفا وختلې چې د الله په انتخاب کې هم چې کوم دی ستا خوښ نه و ځان دپاره د دې وجې نه درود شریف اهتمام کوو د سنت طریقو اهتمام کوو او دغه رنګې د دین مسلو پورې خاندو نو بله جمعه به درته عزتمندو یو خبره کومه چې نن منکري حدیث زیات شوي دي عزتمندو د نبي علیه السلام انکار
شروع شوی دی. نو د سیرت عزتمندو موږ الحمدلله سیرت شروع کړی، یو کال وشو موږ سیرت بیانو.